خیام نیوز ډیرو قدرمنو کتونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ګرانو کتونکو امید لرم چې روغ جوړ او خوشاله سوکاله وي ګرانو ملګرو که زه دا خبره وکم چې مونږ ډیر خوش قسمت یو چې په 20مه صدۍ کې ژوند کوو او د دې وخت هر سہولت په کار راولو نو ډیر غلطه بنئ ځکه چې زمونږ نمخ کې تیر شو خلکو ژوند که ساده او خوشاله وو خو هغوی د یو شمیر مسلو سره هم مخ او د نن انسان که یو خو په سپوږمۍ قدم ږدي نو بل خو ورځ په ورځ د نوي ایجاداتو په سبب د نورو انسانانو ژوند اسانتیا طرف ته بیایي خو له بده مرغه کله کله د نن د وردغه تهذیبیات انسان د موجوده دور د سہولیاتو استعمال په دومره نازیبا او بد انداز وکړي چې د انسان د ځان نه هم یې روشي او دغه حال د نن دور د سوشل میډیا هم دی یو طرف ته که سوشل میډیا ګڼ شمېر پیدې لري او ژوند ته ښکلا بخي نو بل خوا د سوشل میډیا راپورټران د خپل ذاتي شهرت دپاره د ستونزې سره مخ سړي یا ښځې عزت احترام او خودي په خاورو کې میلاو کړي همدغه حال د فیسبوک د لارې د یو پیج نه خورې شوی ویډیو دی چې پکې ښاغلي راپورټر د پښتو دور دستور روایات او کلتور نه بیخي نه خبره دی او د دغه خور غلطۍ یا کمزوري خالص د خپل فیسبوک او یوټیوب د پیج د مشهورتیا لپاره استعمالوي شاید چې دې ملګری د دې مخکې په سوشل میډیا ډیر پازیټیو پروګرامونه کړي او خامخا به یې کړي خو د دې ویډیو په جوړولو کم از کم دوی له لږ سوچ پکارو بل هم خبره ده چې د کور خبره کور کې حل کول پکار دي مونږ له د کور په خبرو د بهر علاقو خلک خبرول نه دي پکار په دې ویډیو کې د دې ملګری په اردو کې د خبرو کولو بالکل غندنه پکار ده په اخر کې د سوشل میډیا ټول ملګرو ته خواست کوم چې مهرباني وکړئ رپورټ جوړول یا ویډیو کول د هرې مسلې حل نه وي لږ د عقل نه کار واخلئ هسې نه چې زموږ د نیکۍ په نیت یو کار هم د لوی نقصان سبب وګرځي الله دې وکړي چې موږ به حیثیت قوم د هر څیز په پازیټیو استعمالولو پوه شو آمین